जोश जनू खुद पे जगी عرفان ساگر د کیمرمین عباس خان سره دا وخت د صفاپور چینل سره د صفاپور په غاړه کې موجود دي. د جولای میاشت ډیره زیاته ګرمي ده. په د خپل د غاړې دا موسم ډیر زبردست او یو ښکلی موسم دی. او څنګه تاسو ته معلومه ده د ورلډ کپ میچونه روان دي او ډیره ګرمه ګرمي ده. د دې ګرمه ګرمۍ په حوالې سره زموږ سره دا وخت یو مشهور او ډیر ټیلنټډ شاعر ناست دی فنا صاحب چې هغوی په دې کرنټ افیر باندې خپل شاعري جوړوي. دا وخت دوی د دې ورلډ کپ په حوالې سره او خاص کر د پاکستان د ټیم د پلیرانو حوالې سره یو ډیره زبردست اعلی او مزیداره شاعري جوړه کړې ده. نو راځئ چې د دوی نه دا شاعري واورو، موږ به هم پکې خوند واخلو او تاسو هم پکې خوند واخلو. وعلیکم السلام. ډیره مننه عرفان صاحب چې تاسو زموږ خواله راغلئ، موږ له ټایم راکړو، خوند راکړو. ډیره مننه. فنا صاحب تاسو خپل پروګرام ته هرکلی وایي. ډیره مننه ستاسو، ډیره زیاته مننه. اوس موږ ته تاسو کوم مزیداره او ډېر زبردست شاعري د پاکستان ټیم د حوالې سره جوړه کړې ده، دا اوس زموږ دې ملګرو ته او موږ ته واورئ. ډیره مننه جي. د ټول نه مخکې به زه د سلیکټر انضمام ته یو څو شعرونه ویم چې سلیکټر انضمام او اوپنران ځان سره خاخله. سلیکټر انضمام او اوپنران ځان سره خاله، یو نیم دانګیمال او یو څو پکې ساړه اخله، دغه شان ملک له یو وړه غوندې وقفه اخله، کله کله خیر د حارث په شان دمه اخله، نو د کرکټ نه خوند مزه اخله. په هر زمان ته یم چې په هر زمانه مرداني اګلبدینه لږ درانه اخله، باد ته لږ شاندوره اسکم ته چوکه اخله، کله کله خیر دی په میداب باندې چکه اخله، چې ورکټ لګلی دی د مردان ځان ته رانجه اخله، نو د کرکټ نه خوند مزه اخله. امام ته شعرونه یم چې امامه چشمودینه سپینر لږ پټاټه اخله، چې بال په چوزې لږ ګامونه درې واړه اخله، چې بیټینګ ته لکې ځان له ښه ښکلې چشمه اخله، بال ته لږ شانګوره هر یو بال په طریقه اخله، نو د کرکټ نه خوند مزه اخله. بابر ته ویم چې بابره ذمهواره ګیم دغه شان ډاډه اخله، تکړه یې ذمهوار یې هر ټیم لکه واښه اخله، که ګیم درسه څوک نه کوي نو پخپله یې په ټیکه اخله، کله کله خیر دی د پرشر نه چسکه اخله، نو د کرکټ نه خوند مزه اخله. حفیظ ته ویم چې حفیظه پروفیسره د ویکټو ته ټپ مه اخله، بال ته لږ شانګوره په شارټ پچ کې تیتریګه اخله، د 20 او 30 نه ناوړې دا میچونه لږ پړه اخله، نو کله کله خیر دی د سینچرۍ نوم سپیره اخله، نو د کرکټ نه خوند مزه اخله. حارث ته شعرونه ویم چې حارثه ګسمټیه پرشر کې مازغه اخله، دا د لسم چانس دی کرکټ نه سم خواږه اخله، دغه شان تکړه شه د ملک صاحب نه موقع اخله، کله کله خیر دی د لالا په شان چپه اخله، نو د کرکټ نه خوند مزه اخله. کپتان سرفراز ته یم چې کپتان سرفراز د تمګټات کې لګي سا اخله، که چکه دی په بیټ نه راځي نو خیر ډبل ټوګه اخله، که چکه دی په بیټ نه راځي خیر ډبل ټوګه اخله، کلالیان چې کله اخلي د بابر په شان تکړه اخله، شاهین له چې سنګل اخلي نو لږ په دلاسه اخله، نو د کرکټ نه خوند مزه اخله. اماد ته ویم چې اماد بریالي بالونه په سینه اخله، دغه شان لږ ګیم کوه انعام کې سناسه اخله، چې میچ کله ګټې تماشګیرو نه دیکه اخله، کله کله خیر دی مبارکي لکه واده اخله، نو د کرکټ نه خوند مزه اخله. شاداب ته یم چې شاداب لږ سپینره قدمونه لږ میده اخله، یوازې بالینګ نه دی لږ د بیټینګ طریقه اخله، اجمل نه چلی زده که دوه درې باله هغه اخله، نو کله کله خیر دی د ریویو اشاره اخله، نو د کرکټ نه خوند مزه اخله. وهاب ته ویم چې وهاب ازمریه ګامونه په شمیره اخله، دا شان په بیټینګ کې حصه لکه مارغه اخله، ګوتې ته د خیال کوئ کیچ په حوصله اخله، کله کله خیر دی په سلوون کې الوته اخله، نو د کرکټ نه خوند مزه اخله. امیر ته ویم چې امیر چې بال کې قدمونه ښه پاخه اخله، لومړي 5 اورونو کې سلیپ ځان سره 2 اخله، په یوه کار نه کېږي پوره پنجه اخله، کله کله خیر دی د وهاب نه مشوره اخله، نو د کرکټ نه خوند مزه اخله. شاهین ته ویم چې شاهین افریدیه شیش لکه لینده اخله، شاهین افریدیه شیش لکه لینده اخله، ځان کې دم پیدا که اور لکه بخله اخله، چې ورکب د خیره وګټې د سخر نه د نیټه اخله، کله کله خیر دی د وقار نه فارموله اخله، نو د کرکټ نه خوند مزه اخله. او اخري یو څو شعرونه ویم چې پناه خپلو شعرونو کې د خپل وطن نامه اخله،
پناه خپلو شعرونو کې له خپل وطن نامه اخله د وین د میچ دا ټکې ښه په زور او په جذبه اخله کله کله خیر دی د میچونو اندازه اخله او پاکستان ورلډ کپ ګټي ځان له اوس نه تمانچه اخله نو د کرکټ نه خوند مزه اخله کرکټ نه خوند مزه اخله پاکستان ټیم پاکستان ټیم